الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه برمضان مبارك يا شريدون دا اللہ رب العالمین پمیشو سے بندے خصوصی رحم و کرم دا چا اللہ رب العالمین دی میشو سے پا زندگی شبیہ دا میاشتو وستلا دا غازیمہ میاشتو چی دیتا دی نیکی مسلم بہار گی پا دیشی دی مومن انسان دی نیکی وزن سیوت شی و دی اللہ رب العالمین دی طرفنا سمرا انعامات دی سمرا احسانات دی دا دغه بندگونی طرف ته متوجه شي پیغمبر علیه السلام په یو حدیث فرمی اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين چې کله د رمضان میاشت شروع شي داخله شي نو د جنت دروازې کولاو شي نو د دې رزيدوري خلک دې پر الله رب العالمین د جنت دروازې کولاو وفي روایت فتحت ابواب السماء او په یو روایت کې الفاظ د دې چې الله رب العالمین د اسمان دروازې کولاو د رزيدوري خلک دې پر وفي روایت فتحت ابواب الرحمه او په یو روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله تعالی د رحمت دروازې کولاو شي وغلقت ابواب جهنم او د جهنم دروازې بند کړئ سمرا زیما میاشت د میجو تو سے د زندگی مقصد دا ده چې الله رب العالمین میجو تو سے جنت نصیب کی الله د میجو تو سے ټول ته نصیب اړي اصل کامیابی دا قرآن بیان دا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز چې کوم سړی د جهنم د ير نه بچ کړی و جنت ته داخل شي فقط فاز دا کامیابی دا اصل کامیابی نو د میجو تو سے د سمرا زندگی تیرېږي دې اصل مقصد دا چې الله رب العالمین میجو تو سے دې لوی نقصان نه بچ کی چې د آخرت نقصان دا او هغه کامیابی میش پر الله تعالی نصیب کی چې د جنت په شکل ان شاء الله تعالی مؤمنین ته ورکړي نو دا دې میاشت کې سرګره پیغمبر علیه السلام فرمي چې د جنت دروازې کولاو شو د جهنم بند شي وسلسله الشیاطین او شیطانون الله تعالی بند خو دې حدیث نه کله کله میجو تو سے خلق په مقصد یې پېښ نشي نوی چې شیطانون سره کې باندې خل دغه دی جګړه کوي قتل نه کوي چې سیمره نافرمانی دي دا کوي چې کافر لګیا دي په خپل کفر او شرک سے لګیا دي مبتلا دي نو بیا شیطانون سره کې پات شي وګوره دې حدیث مقصد دا ده چې د ایک سړي شیطان باندې او د ایک سړي په پر د جهنم دروازې باندې چې څوک رېږي نسی څوک د الله رب العالمین عبادت کوي تقوا اختیار کړی نو د دې خلک دې پر شیطانون باندې چې څوک شیطان خپل نه بند کوي دا هغه فرمانی کوي او دوی پر شیطان نه بند شو مقصد دا چې د دې خلک شیطانون بند شوی چې چاره ژنې ودی دي چا د تقوا زندگی اختیار کړی ده چا د الله د نافرمانی نه ځون بچ کړه ده او د الله تعالی په عبادت کې لګیا دي مشغول دي
ماشاءالله کسون لګیا دي چې کی چې مولا سو کې تلاوت د قران مجید د دې رمضان میاشتې برکات دي خدا اصل ګټلې دا چې په دې شه د توبې عبادت شي صفاو شي اوسې کی چې نوافل که امه ورځ شي تهجد نیز مشکل وي الحمدلله په دې ورځ شي تهجد نیز دا مشکل نه ده ځکه چې پر شمی دې پر سحری دې پر هر سړی چې کېږي نو په دې شي ګره تهجد نیز ما پته کوي سمرا کوي شي صادق رکعتای شپږ رکعتای دې ډېر فضیلت ده تهجد المنذر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی علیکم بقیام اللیل جشپل مینس کو زنے بندے ضروری کی لازم کیے زکا فإنه داب الصالحین کان قبلکم کو تو سے نمکش سمرا خلق شوی دی نیک دی ایک خلق کی طریقہ دا چے ہوئے جشپ عبادت کو تہجد ہوئے گا وهو قربۃ لکم الی ربکم والله رب العالمین ته د نشته کول بهترین ذریعہ دا چې سړی تهجد مینځو د شپې مینځو ومکفرۃ للسیئات و د انسان د ګناه د مغفرت بهترین ذریعہ سمره برکات دی د تهجد د منځو د یو فضیلت تکسه چې الله ته په نږدې کېږي ګناینه د ختمېږي د نیک خلک په طریقې باندې رواني د سلف صالحین په طریقې په نقش قدم باندې رواني او بلس دې تهجد المنځو بلس برکات ومنهات عن الاثم اورزه به د ګناه نه بچ کړي سړی وی چې د ورځې ګناه نه بچو نو دا دې د شپې په عبادت په وجه باندې دی د ورځې د ګناه نه بچ کیږي د الله د نافرمانی نه بچ کیږي نو دا د تهجد المنځ د تر واحد المنځ بل یو فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کی بیان کړه بیا الحمدلله نن سبا په هر جماعت شه بلکې په هر بیٹک شه د قران مجید تلاوت لګیا ده او دا د قران مجید او د رمضان د اثر په چار ده قرآن مجید و رمضان دا لازم و منصوب دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ذکر چه میاشت رمضان آقا میاشتو چه دا دی قرآن میاشتو اللہ رب العالمین در قرآن مجید در نزل کرا پا دی رمضان میاشت شده اور نزل اول مقصد یہ سا شایده هم مقصد میجو تو سنالش کی خطو شو آده هدن للناس دا دی انسانیت دی پر دی ہدایت ذریعہ نن میشو تو سے قرآن مجید نہ ہدایت مفصل پیشی دی کنی اللہ رب العالمین دی دین نزول مقصد دا بیان کرا دا تلاوتی فضیلت دا پیویو حرف بندی لس نیکی دی من کرا حرفا من کتاب اللہ فلہو به حسنا والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف پیغمبر علیہ السلام فرمی چې چا د قران مجید دی یو حرف تلاوت وکړو نو د دې پرایوانه کې د دې یو حرف باندې او د الله څنګه د نیکی معیار سره د ایوانه کې په لاسه باندې بدلې لا اقول الف لام میم حرف پیغمبر علیه السلام فرمی چې زدانوی چې الف لام میم یو حرف ده بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف زون ته حرف لام زون ته حرف ومیم زون ته حرف نو په یو الف لام میم باندې سینې کې شپه دیش نه کیږي نو د قرآن مجید د تلاوت د فضیلت ده او کبه یو سړی د خپل ژوندۍ شه قرآن راوست ته قرآن مجید عقیده استقل او هغه عقیده خپل کړل ته قرآن مجید عملی استقل او عملی په ځون شروع واستل ته قرآن مجید چې کوم اخلاق دي هغه اخلاق په ځون شروع واستل د قرآن مجید چې کوم معاملات دي هغه په ځون شروع واستل قرآن مجید چې کیم حلال دی آیا زون دی پر حلال وګڼه کیم قرآن حرام کړی دی آیا زون دی پر حرام وګڼه نو دا د دغه وی شي سمره فضیلت او سمره ګټلی نو دا اصل مقصد دغه د قرآن مجید چې میجو تاسو په قرآن مجید باندې زون پیږي قرآن مجید الله رب العالمین دې شي پر نازل کړو چې په دې باندې د ټول دنیا چالي خنن د مسلمانانو د نقصان اصل سبب څه شي دا چې میش پنیر علوم شډیره ترقی وکړه ډېر لوکو شلوري په دې قران مجید چې الله رب العالمین ډېر څو کړه چې تاسو چې قران مجید ډېر مشکل ده قران مجید په معنی باندې وسیک سره نظام دی قران په خپل باندې وی ولقد يسرنا القران للذکر فهل من مدکر الله تعالی فرمایي چې قران می دې ډېر څو کړه د سیټ ته په دې څه تدبر دې نه نصيحت وکړي نو قران مجید میاشت د رمضان قرآن مجید سره امیزه تعلق صحیح سوی
بہر کے اللہ رب العالمین دے رضے پر بارش قرآن مجید سے فرمی یا ایوہ الذین آمنوا و خلقی چتو سے ایمان روک لد مومنین کا اللہ تعالیٰ خطاب کتب علیکم الصیام کتو سے بندے میرے رضے فرض کریے نو دا یقینی خبر اخلا چی دے رمضان رضے دا سفائی دی دا واجب و سنت ندی بلکہ دا فرض دی و فرض سکوئی چی دا اللہ دی طرف نا یو شای مقرر شوائی وخپل بندگونے بندے نو اللہ رب العالمین دے طرف نا کتبا لفظ رغلا و دے کتبا سی غادہ دے فرضیت دے پرر سی اللہ تعالیٰ فرمی چی پتو سے بندے میرے رضے فرض کریے کما کتب علی الذین من قبلکم دا کمکش خلق بندے میرے رضے فرض کریے دا صرف کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بندے رضے ندی فرض ونیرہ امت بندہ اللہ رب العالمین فرض کریے دے یہودی دے پورا دے عاشورے رضا ہوا عیسائیوں دے خپل زون دے پورا رضے مقرر کریے ہوئے دے خپل رضے ہوئے عربی پر جاہلیت کو زمانے سے دے اسلام نامت سے دے ایک رضا دا غد عاشورے رضا ہوا دا دے طول خلق مرشا رضے ہوئے دا رضے حکم صرف دے مسلمان دے پورا دا مرش خلق دے پورا رضا ہوا وہ دے رضے پر اصل بندے میزو تو سے سوچ گئی چی دا رضے اللہ تعالیٰ کو میزا فرض کری اور بیوے خلق بندہ فرض کری ہے رضا فرض شوئی کلا دو کلا کلا چاہتا دا پتہ نہیں چاہتا رضا پر مکہ سے فرض شوئی ہو تو مدینہ سے فرض شوئی ہو تو چونکہ دا احکام دا دے اسلامی ریاست سر تعلق لر اور مکہ مکرمہ سے اسلامی ریاست نو اسلامی ریاست کدا قائم شا اسلامی ریاست دا پا مدینہ منورے سے قائم شوا دا اور پا مدینہ منورے سے بیا حجا فرض شوا دا اور پا مدینہ منورے سے رضایہ فرض شوئی دا اللہ رب العالمین دا احکام دا دے ہجرت نباد فرض کری دی کلا فرض شوئی دی پا دوام کل دے ہجرت پر دے رضا فرض شوئی دی یعنی دے یہ نیم کل بعد 18 مہینے بعد اللہ رب العالمین کو مسلموں نے بندے دے ہجرت نباد رضا فرض کری دی خود رضا مقصد دے فرضیت مقصد سے شئینا اللہ تعالیٰ فرمی لعلکم تتقون چی پتو سے شد تقوی پیدا شد اللہ تعالیٰ خوف پیدا قول صرف دانا چی وریزی سباقنا دے خلو بان کرلا مشون دے خلو خلوصا کرلا و بس وی چی تولا وریز میں خیر کو آرام میں ہوتو نا بدے شد تقوی حاصلہ کر دے تقوی مشکو کا چا اللہ رب العالمین نا خوف سرنگی پیدا کری و پدا یہ میاشتے شد دمرا تقوی حاصلہ کا دمرا دا اللہ تعالیٰ خوف حاصل کا چی پدے بندے تیوے رسمیاش کے تیرے گے یعنی دے عبادت اصل مقصد دا غدا چی دا اللہ رب العالمین عبادت کرے چی دا یو آخر پیدو کی المنظم پر بارشات اللہ تعالیٰ دا غفر میں ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر المنظم مقصد سشاید دے دے پورا چی انسان دلویل دے بہیو دے با دے چارے نہ مانے دے بہیو دے با دے چارے نہ چی انسان مانے شو خدا متقی انسان دا وہ دے تقوی چی کچرے دا تقوی کو میش حاصل اخنا نو بیا دنیا شامی زو تو سیدے پرا خشولی دو و دا آخرت خشولیا دو و دا قبر خشولیا دو یہ دنیا زندگی و مشکلات نا خلیوی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اللہ تعالیٰ فرمی چچا بے اللہ نا صحیح تقوی اختیار کرنا صحیح مانے شاء اللہ نا اوڑا رہا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اللہ تعالیٰ کا ویدتا ہر مشکل سے سوکیت رو ہے دے مشکلات نا ویدائی چکیم انسان تقوی یعنی پر دنیا سے سمرا مشکلات انسان ترسی نو دگنا دے سوکیت و دے یستر طریقہ سے شاید چی سڑی شرکت ہوا امیجو تو اکثر دے رزق پا معاملے سے دیر فکر مند ویچ یارا رزق مسئلہ دو رزق نہ پیرا کیجئے رزق سے برکات نشتا اللہ تعالیٰ دے متقین سر دفع یہ کری ودا چی ارزقه من حیث لا یحتسب چاچی تقوی اختیار کرلا دتا وی رزق کسی طریقے پر دے ورکو چی دوے سوچا نہیں چیزا رزق موتا اللہ تعالیٰ سرانگے سوکو پا کیم زوئی نہ روکا ودا چی کلا پہ انسان سے تقوی پیدا شد وبلزی انشاءاللہ تعالیٰ فرمی گیا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا چاچی پسائی منشی دا اللہ نا تقوی اختیار کرلا ددے پراوے فہارے چارے شے یوسف سوکیات روشی ہر چارے ددے پرا سوکاش دا دی میزو تو سے اصل مسئلہ پر دنیا سے دا دی کہ مشکلات تھی تنگیدو رزق سے برکات نچتا دا کولی دے سر سرطر دی دا دی دگے تقوی سرطر دی ہر سرائی دا ہوڑی کنا چھ موتا دے اللہ رب العالمین محبت حاصل شی وذا اللہ تعالیٰ محبت پر دے متقین سر دا ان اللہ یحب المتقین قرآن شاء اللہ پر چھ اللہ تعالیٰ دے متقین سر محبت ہے جس ایک دا اللہ نہ ڈرے یہ سڑائی بھی چنا چھ پسر دا اللہ رب العالمین مدد ہمیشہ دے قرآن شامل حال ہوئی
چې همیشه مو سره چې کوم مشکل وسی چې الله مو سره الله تعالی فرمایي چې واعلموا ان الله مع المتقين شپې شي چې الله رب العالمین دې متقین خلق سره دا دې تقوی سمره فضیلت سمره برکات دي اسوي چې را تقوا مشترنګي پیدا دي چې تقوا زسرنګي په ځون شپې دي تقوا دا غدا چې پستر کې باندې کیم شای ناجایز ده الله تعالی موت ته پاتو چې کیم شای ناجایز ده بس د دغه ناجایز شي نه چې الله تعالی باندې کړی چې دغه نستر کې باندې رستر کې ټیټه لره بس د شي نستر کې ټیټه کده د ستر کې تقوا راوړه په وجه باندې الله رب العالمین هیڅ کوي دي چې دا شای نه ما ورګي جنا بچانا نيره نافرمانی دي نيره غیبتینا دي نيره چې سمرا خبرې دي ناجایز ہے دغه نه خپل وایي ځان دا د وښ تقوا راوړه نو د وښ تقوا اختیار د ژبه تقوا څه شي چې په ژبه باندې دروېګ نه ځون بچکا د کې نه ځون بچکا اشیمت نه ځون بچکا نن څه په دې ژبه چې کیمرا کو نه نه دي په د دنیا چې سمرا فساد لګیږي د دې ژبه د لوسه لګیږي که حقیقت چې سړی سوچ وکړي چې د نن سمرا فسادینه په دې ځکه چې لګیږي نو دا څه شي دغه چې ټول کردار دی ژبه زکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی من یضمن لما بین لحیه و ما بین رجليه اضمن له الجنه کچره سیک مونږ دغه دوی شی ضمانت وروکي نو زه د جنت ضمانت ورکو د پر جنت و دوا شي نه څه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې دې دوی ورشن په میون چې ځکه ما ژبه چې دا وسه غلطه نه استعمال او صحیح استعمال و دې دوی ورانه په میون چې ما شرمګر چې دا وسه نه جایز او حرام شي استعمال او حلال شي ادغه دوی شی ضمانت وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی چې د جنت ضمانت په د انسان ته ورکړه خدا شبا موت ته یو ټوکړه دی وښه لیدا شي حقیقت شي دینه فرمانی اړه رسیو ته او د دې عبادت او اطاعت اړه رسیو ته عبادت څنګه په دې شپه باندې موت دی کلمې ذکر نه کوي لا اله الا الله محمد رسول الله د مینځ موت چې کوي په دې شپه باندې نه کوي د تلاوت چې کوي د په دې شپه باندې نه کوي د سمره نیکی چې کوي د په شپه باندې کوي او چې د سمره نافرمانی کوي د په سر باندې کوي د په دې شپه باندې کوي دروېګه تعلق دې شپه سره د غیبت تعلق دې شپه سره ده دغه رنګ دې شیمت تعلق دې شپه سره ده دوی مسلمان په میون چې تعلق تر په دې پر شپه استعمالي نو د سمره خایغه چې نافرمانی دي د سره دي د دې دغه سره ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث فرمی وی چې ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها الدرجات وی چې یو بنده د خپل خبره وبوسي او په هغه خبره باندې الله تعالی روزي کې فصلې او د خبرې په وین کې انسان دمر توجه نه کوي چې په دمر معمولی خبره الله تعالی دې مونږ دمر روزي کوي وی چې په دې خبره باندې د جنت لوی درجات وي دغه د ژبه سیمره لوی فضیلت څخه راوځي چې صحیح استعمال کړه نو په یوه خبره باندې الله رب العالمین روزي شو د جنت لوی درجات ملاوي و ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم او یو بنده د خپل خبره وکړي او الله تعالی په نارسکي او د خبرې کوي کله خبرې ته دې پر توجه نه کوي چې په دې پر معمولی خبره الله رب العالمین دې په نارسکي يهوي بها في جهنم تر دې چې په دایوي خبرې باندې الله رب العالمین جهنم ته د انسان وځي او پته ولګي چې فرمان برداري ازیو ته د دې شبه اطاعت او نافرمانی ازیو ته په دې شبه باندې وي جنت ته تلسي او دې شبه په وجه باندې خل جهنم ته سي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په موقع باندې مسجد نبوي په دروازې داخل شه او صحابه کرام په فرمایي چې دې دروازې ته کسي چې د منابر کې صحابین نوځي نو دا صحابي جنتی ده تاسو معمولی خبره کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اچھا دې پر دا خبره کوي چې دا جنتی ده چې د منابر په دروازې سره کرنا نوځي صحابه کرام دمر شوقمن دي دمر مشتاق دي یک دروازې ته کسي چې دا کیم خوش قسمت انسان ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو دنیا چې د جنتی خوش خبری ورکړه نشکی اور بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پیغه دروازه رناوي او چرناګه صحابه کرام په تیزی سره ورا عبداللہ ابن سلام کیم عمل کوي سشای دمر دی په کوشش کیم کې عمل دینا چې هغه په وجه باندې الله پیغمبر علیه السلام ته د جنت خوشخبری په دنیا شته عبداللہ ابن سلام صحابه کرام چې عاجزی دي رسیو تا خپل عمل داسې نشو میږي چې معمولی عملو کې میږي چې رب جنت په دې موږ په څه کې چې وسی کنه
صحابه کرام چې څو ډېر عجیب انسان الله نه ډېر زیات ډارېدل خو وی چې متدا پته نشته خو کېدای شي دې خبرې کوموش شته کېدای شي دې په وجه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متدا خوش خبري وکړي وی چې څه شي دي وی چې یو خو سینا چې کماده د اچ سره صفا شره پزړه شمه چې سره حسد او کینه او بغض نشته او دوامه خبره ده چې ژبه ډېره په احتیاط باندې استعمالو ژبه غلطه نه استعمالو کېدای شي په دې دوه خبرې په وجه باندې متدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنت خوشخبری کوي شوی د جنت خوشخبری د انسان ته د پتش باندې په دغه وجه باندې چې سړی ژبه صحیح استعمال کوي او زړه د حسد نه بچ کی د کینې او د بغض نه بچ کی الله تعالی کولی توفیق ورکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا اللہ رحیم و کریم ذاتی مہربان ذاتی دشمنین معاف کی یا اللہ تقصیرات میں معاف کی یا اللہ خپل رضا و محبت زندگی میں نصیب کی یا اللہ دی تقوی و ایمان زندگی میں نصیب کی یا اللہ تکبر و ریاکاری و شرک نہ موصول یا اللہ بدبختی بد اخلاقی بد کرداری نہ موصول یا رب العالمین دی مجسم ر عبادت کی بدش اخلاص پیدا کی یا اللہ دی خپل رضا دی په دې میر نه کبیر کی یا رب العالمین دی میر د غامت د دې میر د پر د نجات ذریعہ وګرځوي یا رب العالمین د خپل فضل او د مهرباني نه میکټ مکه یا الله کا نیکی کیږي تو په فضل سره کیږي کایو سړی جنت نصیب ته تو په فضل سره وسی کایو سړی د جهنم نه بچ کیږي تو په فضل سره یا الله د خپل فضل او د خپل مهرباني نه میکټ مکه د خپل رحمت نه میکټ مکه یا رب العالمین می غزنی بدبختی مکه جو یا رب العالمین د رمضان مبارک میاشت دا په رحمت میاشت یا رب العالمین د خپل رحمت نه محروم مکه یا رب العالمین د خپل رحمت نه محروم مکه رب العالمین په دې شمیشته د نیکی او وسلو کې ای ودینه مې بچ کې یا رب العالمین په خپل فضل او کرم سره مشته د نیکی توفیق په رمضان شروع کې یا رب العالمین د بدینه مې په خپل فضل او کرم سره بچ کې یا رب العالمین چې د سمره عمل کوي په دې شي اخلاص پیدا کې او رب العالمین د میر نه قبول کې یا رب العالمین سمره مشکلات دې چې مشکلات یې حل کې ډېر ملګری دا وګڼي او د رمضان مبارک میاشت په دې جمعه مبارکه ورځ ده یا رب العالمین دې چا مشکلات یې حل کړي حضرت جمع شي چا مشکلات یا رب العالمین نشته پته نشته هر سړی ته پته ده یا رب العالمین او ته مولیم دې حاجتینا دې پریشانی یا رب العالمین سمره پریشانی دې په خوشالي باندې بدلې کړي یا رب العالمین دې چا بیمارون دې بیمارون ته شفا کامله عاجله نصیب کړي مردگان د اهل اسلام سمره ته الله مغفرت کی نصیب کړي یو ملګری د ناموس رسالت کیس کې لګیا ده چې شیواجی مامي ته سترغلو چنداو ته شوې غریب ډېر پریشان ده چې سی پېښور ته بدل شو ده په دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ناموس خبره ده حقیقت دا چې په دې کیس باندې مونږ ډېر رضایت لکینه ولګیدل تر دې چې د کیر سمره سونا و دا می ټوله بدل کړل نن یا مو ته وی چې کتو سره و ټی می خروشه سبوی تاریخ ده رب العالمین په دې شته د کامیابی ملاو کې رب العالمین په دې شي کامیابی وته ملاو کې وصلی الله تعالی